د دې انسان د وجود د دوو څیزونو نه جوړ دی، یو ته بدن وی بل ته روح وی. بدن کې چې تر څو روح وي نو دا بدن جمدی وي، دا بدن کارم کوي، د منډې موي د حرکتونه هم کوي، او دا بدن د انسان د عزت ژوند تیری. چې کله روح تیوت نو بیا نوم بدل شي، مړی ورته وایي، جنازه ورته وایي. چې روح پکې وي خلک عزت کوي، چې روح تیوت مړی شو بیا څوک قدر عزت نه کوي. چې روح پکې وي خلک ورته بالښتونه ږدي، سلامونه ورته کوي، او چې روح تیوت او مړی ته جوړ شو څوک بالښتونه او متکې ورته نه ږدي. چې روح پکې و نو په ګرمۍ کې ورته ایسی لګوي، پکې ورته لګوي، په یخنۍ کې ایټرې لګوي، او چې روح تیوت نو مقبرې ته ځغلی، قبر کې غورځئ، لحد کې خښ کی، خاورې پې د پاسه امبار کی چې د ده بین بار را نشي. ښه لاندې جوړې خښ کا چې د ده د وجود د غوښو بویونه بار را نشي. ښه جوړې خښ کا چې دی دا سپي او دا زمري او حیوانات یې راونه باسي او ویې نه خوري، پیشوګانې ونه خوري. چل ټول په دا روح کې و، چې دا روح پکې و ښه د عزت خاوند و. چې دا روح پکې و نو ایسی بم لګېده و، په جمع کې به ټرم لګېده و، غم خادیله بم ته و، ماماجي سلام علیکم او کاکاجي سلام علیکم، او لالا په خیر علی او بچی څنګه او بابا څنګه. او چې روح لاړ مړی او جنازه، مړی او جنازه. اصل سیز زمارونو دا روح دی د بدن. دقه رنګې د دې ټولو کائناتو، دا کائنات ځمکه اسمانونه، دا غرونه او ځنګلې او اوبه، دا یو جسم دی، یو بدل دی، د دې یو روح شته. روح یې څه شی دی؟ ذکر الله، د الله نوم او د الله ذکر. تر څو چې په دې کائناتو کې د الله نوم چلیږي، د الله ذکر پکې کیږي او د الله ذکر پکې اخیستل کیږي، دا کائنات به جمدی وي. لکه انسان کې چې روح انسان جمدی وي، او چې کله د دې کائناتو نه د الله نوم ختم شو، ذکر ختم شو، دا کائنات به مړه شي او بیا به تس نس شي، ارس ختم. په ترمذی شریف کې په دې دویم جلد کې یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اخیستی شي، قیامت به نه راځي. قیامت سره دا کائنات مړه شي، ختم شي. قیامت چې راشي، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي دا نور او سپومې او ځمکې او غرونه به داسې ټوکړې والوځي کالعهن المنفوش، لکه وړی چې هوا راشي او د دې مالوچو دا وړی اوچته کړي او داسې خوره وری کړي. او قیامت چې راشي غرونه به ټوکړي ټوکړي شي، ځمکه به ټوکړي ټوکړي شي، اسمانونه به ټوکړي ټوکړي شي. اذا الشمس كورت، دا نور او سپومې او دا ستوري، اذا النجوم انکدرت، دا به خړ چې رڼا به ختم شي او داسې به راتاو شي لکه سړی چې دا پټکې راتاوی. کائنات به مړه شي، ختم به شي. دا به کله مري دا کائنات چې د الله نوم ختم شي. پته ولګېده چې د الله دا نوم د دې کائنات روح دی، تر څو چې د الله نوم اخیستی کېږي کائنات به جمدی وي. الله نوم ختم شو، کائنات مړه شو. یو کور کې چې د الله ذکر کېږي او د الله نوم اخیستی شي، کور جمدی دی. او چې د دې کور نه د خدای نوم ختم شو، دا کور د خدای په نزد مړ دی.
په مړي څوک پروا نه ساتي په دې کور خدای هېڅ پروا نه ساتي او رسول الله مبارک فرمایي مثل الذي يذكر الله مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله خپل حضور پاک فرمایي زه نه وایم کمثل الحي والمیت چې څوک الله یادوي د مثال د جمدي دی ولی روح پکې دی او چې څوک الله نه یادوي مثال یې د مړي دی کما جبه چې الله یادوي لا اله الا الله وی سبحان الله وی الحمد لله وی او قرآن وی دا ټول ذکرونه دي دا جبه جم دی دا انسان جم دی په ده به د خدای رحم راځي د خدای فضل به راځي او کومه جبه چې د خدای په ذکر نه چلیږي د الله نوم نه اخلي او د الله صفات نه اخلي د خدای په نس ظاهر کې خو جم دی خو د خدای په نس دی روحاني ته ور مړ دی په د خدای هېڅ پروا هم نه ساتي ډېر خلک لګیا دي چې د زړه اطمینان نشته سکون نشته پریشانی ده او غمونه دي هر سړی دا فریاد کوي یاره جی خوب نه راځي د ټینشن د لاسه ګولی خورم یاره جی ټوله ورځ پریشان یم هلکه سمال نه هر څه ټیک ټاک دی بس پته نشته خو پریشان یم غمونه دي فکرونه دي پریشانۍ دي نو تب ولې د الله د قرآن نه منې تا ځان ولې مړ کړی دی الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب د خدای قرآن راواله ذکر د خدای قرآن ته ووایه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون د الله قرآن راواله تلاوت وکړه که نه ولې د خدای قرآن ته دې کمبخته شا کړې ده سار چې پاسې تر ماسخوتنه پورې صرف دنیا ته او د دنیا منډې دي دنیا خو د نه پاتې ره قبر له ځې آخرت له به ځې ولې ځان په پریشانۍ کې دی چولې دنیا ګټه دکانداري کوه نوکري کوه ځمکې کرا او تجارت کوه دا ما تاسو ته مخکې ویلې دی له څوک نه منې کېږي دا صحابو کړي دي که نه صحابو زمیندارۍ نه دي کړې کجورو باغونه نو صحابو تجارتونه نه دي کړې امام ابو حنیفه څومره لوی سړی خپله تجارت یې کړی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه تجارت نه دی کړی هغه زمانه کې نوکرۍ کړي دي اوس هم خلک نوکرۍ کوي هغه زمانه کې اوښانو ښه قیمتي اسونه اوس موټرې دي او موټر سیکلې دي دا خو د دنیا رواج دی دې نه بغیر خو ژوند نه تېري خدای ورسره مه هېروه سار چې پاسې مهرباني وکړه چې دنیا پسې منډه وې لږې تسبیح والا لا یاد کا که نه خدای نیکبخته لږ جماعت کې کېنه قرآن راواله د خدای تلاوت وکړه که نه یو 10 منټه ورکړه 24 ګنټې بچو له او ځان له ورکړه یو 10 منټه خدای له ورکړه قرآن راواله نه درځي لا اله الا الله وایه افضل الذکر لا اله الا الله افضل الذکر لا اله الا الله ده وایه سبحان الله وایا الحمد لله وایا الله اکبر وایا سبحان الله وبحمده وایا سبحان الله العظیم په خدای قسم هر څه به خدای درکړي تا د ځان نه د خدای نه ځان یو طرف ته کړی دی الله در باندې څه کوي تا د خدای ذکر پرېښی دی الله در باندې څه کوي کوه پریشاني الله په خپله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب په خدای چې څوک ذکر کوي احادیثو کې راځي د زړه اطمینان به چې نه کوي خفه به چې څوک ذکر کوي خوشحالي به چې نه کوي غمونه به چې څوک ذکر کوي زړه به مضبوطي وجود به مضبوطي چې ذکر نه کوي زړه به هم کمزوري وجود به هم کمزوري چې څوک د الله پاک ذکر کوي الله ته به نږدې وي چې نه کوي الله نه به لري چې څوک د الله ذکر کوي الله سره به خوښي الله به دې خوښوي او چې ذکر نه کوي د الله سره خوښي نشته د الله د سره خوښي نشته او بلې هم واوره چې ذکر کوي په مال کې به دې برکت وي دکاندارۍ کې به دې برکت وي ځمکه او تجارت کې به دې برکت وي چې نه کوي په دکاندارۍ کې او په زراعت کې او په ځمکه او په تجارت کې او په نوکرۍ کې او تنخواه کې ډېرو برکت نشته شیطان مونږ په مخ اخیستی و پوټې ته خدای ذکر ته نه پرېږدي ټوله ورځ خلکو سره ټچ موبایل دی خدای هېر هلکه تسبیح لاس کې والا الله یاد کا
ستا د مال به خدای حفاظت کوي ستا د مال شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه زمانه کې چې د مغولو بادشاهي وه خاندان مغلیه په ټول پاکستان بنگلادیش هندوستان دا ټول یو ملکو په دې د مغولو خاندان مغلیه ډېر عمر حکومت تیر شوی جابران خلک اکبر بادشاه بابر رو بل جهانگیر رو دا ټول تیر شوی دي د مغولو بادشاهان په دې ټول هندوستان حکومت کړی شاه ولی الله رحمت الله علیه په منبر ناسته و هغه ځای نه آواز وکړو وی ای د مغولو بادشاهانو واورئ اے د مغولو بادشاہانو واورئ ماله چې الله زما په سینه کې او په زړه کې کم نعمت را کړی دی په خدای قسم د مغولو بادشاهانو که ستاسو دغه بادشاهي شته ماله چې الله په زړه کې کم شی را کړی دی اے د مغولو بادشاهي قسم په خدای که ستاسو بادشاهۍ ته پسخېږم ستاسو بادشاهۍ ته مې پړه کې دومره سوچ نه راځي وی حضرت دا څه شی دی چې ستا پړه کې پروت دی او د مغولو بادشاهي خو لویه بادشاهي ده هغې ته نه پسخېږي وی د الله ذکر پړه کې مې الله ایښودی دی بس حضرت عبدالواحد قریشي لوی سړی تیر شوی الله نه سوال وکوي خدایا یو درخواست ته کوم چې جنت کې زما کومه ښځی د دنیا والا حورې نه لږه به یې راته ونښی اوده شو الله ورته په خوب کې یو فرشته راولېږله وی فلانکې ښځه په پلانکي کلي کې دا به ستا د جنت ښځی خوب یې ولید خوب مبشر دی دې سره بشارت راځي او نیک خوب ما بلو طالبانو ته مو رسول الله مبارک شپږ میاشتې د نبوت نه مخکې به خوبونه لیدل مبشرات ورته ویلې شوي او شرعي دلیل نه دی شرعي دلیل نه دی د زړه اطمینان ورسره راځي د هغه کلم ته یاد کا هغه نوم خوب کې یاد او هغه علاقې ته لاړ چې تپوس یې وکړو پلانکې ښځه دلته څوک شته یو بل نه تپوس کوي یو توره وینځه ده شپونکې ده اخ خدایا چې دی لاړو یې کوم دی ده ستر باک نه کوي او ځکه دا وینځې په هغه زمانه کې دا وینځو به ستر نه کو شریعت کې وینځو له ستر نو د مخ دا ستر د لاسونو ستر لاندې د خپو ستر دا ولا نو زه سر ستر د سټ نه مری میمونه نومې میمونه چې ورله دې ورغې ګړې چې یې سروله چا وینځه وه غریبه او تکه توره بدنما وه ناسته ده ښه مزېدار په یو ځای کې یو جونګړه کې ولاړه ده او د خدای منځ کوي او ګړې چیلی بار سریږي او شرمخان ورسره یو ځای ګرځي شرمخ خو د ګډو چیلو دشمن دی هغو که ګډه چیلی نه مخوري نو حمله پرې وکړي چیر پارې کې پرېږي دي په بله ورشي بله چیر پار کې پرېږي دي په بله ورشي بله چیر پار کې لازمه نه ده چې وی خوري او بیا په بله ورځي خو چې یو شرمخ ته ور پرېښود په سلو ګډو چیلو کې په یو 10 منټه کې ټولې مړې کړي چیر پارې کې شرمخان او زمري ورسره یو ځای لګیا دي لوبې کوي ګډو چیلو سره دی حیران شو خدایا دا څه مسئله نه دا څه لوبه ده شرمخان او زمرو ته ګورو ګډو چیلو سره لوبو منډو ته ګوره چې راغې هغه میمونې مونځ کو سلام یې وګرځو ویې میمونې دا ګډې چیلی ستا دي وی یو څنګه بېغمه مونځ کې او ګډو چیلو سره دی شرمخان منډه وي د کله نه ستا دې ګډو چیلو سره د شرمخانو جوړه راغلې ده هغې نه پیژن خو هم د کشف خاونده وه وی عبدالواحده د هغه وخت نه د شرمخانو او زما د ګډو چیلو جوړه راغلې ده چې د کم وخت نه زما الله سره جوړه راغلې ده خیر و خلاص دا زندگی ده دا جون دی بس
مونږ خدای ته شا کړو د الله نه ګیلې کوو مونږ خدای ته شا کړو مونږ وایو بیماران دي مونږ خدای ته شا کړو مونږ وایو پریشانی ده هلکه په دې خو ټول مونږ پوهیو مونږ مسلمانان یو چې پریشانی او غم او خوشحالي او سکون او تکلیفونه او بیماری د الله په لاس کې ولې الله ته شا کې الله ته مخ کا اللہ تا ذکر پا خدای میرے قسمی حدیث کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی کان حدیث تے کان رسول اللہ صلی اللہ عائشہ صدیقہ وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاة کل چه با یو تکلیف او غم پریشانی پرالا حیبت سر با لارو مون دیو ان سر اللہ یاد شو ذکر یواز دا نہیں چیتا لا الہ الا اللہ وی ما خودرتا ہوئی ہر غسیز چیتا پہ اللہ تا توجہ پیدا کے ہر غسیز چیتا پہ دا اللہ پاک دا رحم توجہ زانتا پیدا کے ہر غسیز چیتا پہ اللہ زانتا رایا دے ذکر تلاوت شو قرآن شریف نا ذکر بلکم دے لا الہ الا اللہ شو مز واستعینوا بالصبر والصلاح عائشہ وی حضور پاک تا تکلیف راگے او منڈا براگے او پا منظر او حیبت سارا براگے او نیت پہ اتر اللہ تا تکلیف پریشانی اللہ راوڑی حضوری کا اللہ تا بخبلا بلر تا دنیا ازمائش تے راضی منگ پا زور لرکو منگ پا پیسو لرکو پا خدای کا پا پیسو پا زورے لرکے پا خدای کا پا ٹھوپک و پا کوتا کے لرکے چے لرکے اللہ تبا رجوع کے دا اللہ رجوع صدا ذکر اللہ دا اللہ پاک ذکر اللہ پاک یاد اول او دا یو اللہ دنم قیمت پا خدای کا داشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا طالبانو تا بلو زموی او دا حدیث مشہور دی پا حدیث تا بتاقی وی دا قیامت پر یو سڑی بی دا غب سل دفتر دا گناہونو وی سل یو کم سل دا گناہونو یو دفتر دا نیکو دی دا یو کم سل دفتر دا گناہ دمر دی کہ دا یو دفتر دی خور کوئی دا ٹول از مکہ پیڑا کی گی دا بولا دا قیامت پر اوتلی نو یو خوا یو کم سل یو خوا یو دا یو کم سل بدرانشی او پا دا با اعلانو شی یہ دا سڑی دی دوزخ تروال شی قرآن شریف کے اللہ فرمائی کن اما من خفت موازینه فامه حاویہ وما اتراک ما ہی نار حامیہ چنے کیس پکشی نا دوزخ چروان شی رب العالمین با دے بندت آوازو کی دا اللہ نا اسم پٹنے دی گولی دانا چکنی اللہ تا پتا نو ہر سا معلوم دی خو لیکن اللہ دا دی خپل نوم عظمت خی اے بندہ ستا یو نیکی من سر پاتے دا آغا مدلن دا تللے ہاں دا نیکی والا دون پوٹے کاغذ بے رکوٹے کہ دا نیکی دل دوبارہ اتلی دے بوئی چھ رب ما حاضح البطاقہ فی حاضح السجلات اللہ دا پوٹینے کاغذ دا دمر دفتر و مقابل کسی شیر لگ رکوٹے کاغذ دا بزمان نیکی دل نیکی او اللہ علتا یو کم سل دفتر دی یو دمر دے چیز مکڑکی تا پوٹی کاغذ سے شیر اللہ دا خوزما بیا رسوائی دا پدی زمان نیکی ندر نیگی او بیا با آوازو شی چی فلان کے دا فلان کے زویر دوزخ تا دیو دا خدا چغو والے شوا نو بیا میں بیزتی دا اللہ پریمد اللہ وی لا ظلم اليوم نادن دا ظلم روز نر زمان بادشاہی دا دنیا بادشاہان ظلم کئی دا ظلم نکو دا کاغذ پاتے ری ورشا چی دا دلبیا ہوتے دا پاتے شوی قصدن اللہ پریخی کہ دے ورغی دوبارہ اللہ بودل دوبارہ وزنو کے بیاغا یو کم سل دفتر یو خوا یو دفتر بل خوا گناہون درائے یو کم سل دے یو کم دے یو کم سل و مقابلہ کم دے کولی شی اب بوٹے کاغذ براوالی او پا نیکو کے بولکی دی نیکے بلان دلالی شی گناہون بس پکش دا سوچو بوٹے کاغذ دمرا وزندار
نیکی درنی شوی گناه سپکا شوا اعلان بوشی فلان کی د فلان کی زوی د جنت ته او لوگ خوشحال دے خدا پاک دا سوشو یا اللہ دا سشد مرب ما هذه البطاقہ دا سشد اللہ وہ فرمائی دا زمان ذکر زمان نم ولا ذکر اللہ اکبر دے مقابلہ گناہونا نشکر دا طالبانو تا ویم دا خدا قانون ندے گوری قانون جدا شے دے رحم جدا شے قانون خدا دے چی دا دنیا ذکر لا الہ الا اللہ ویمنو بس راشے بس دا طول گناہونو مقابلہ شوا نا قانون دا نا دے قانون خوبا دا غدے جے لکا دا مخ کے وسرو کو گناہ درنا دا نیکی سپکا دا اللہ پا دے خپل نم دے سڑی چیتا دا اللہ نم پا دا سے شوق ویلے دے چی خپل رب تے خوشحالہ شوے دے نو وزنے پلا پیدا دیتا دا خدا رحم وی رحم اللہ میرا بانی اکلا رحم او دا خدا نم چی مسلمانی دے با دا خدا نم پڑی را خوش علیق دے اللہ نم تا خوش علیق حضرت ابراہیم علیہ السلام یو ذل لوان یو زیک یوشپن کے دے گڑ چیلے ابراہیم علیہ السلام گڑ چیلے سرے حدیث کے راضی ما من نبی الا رعا الغنم ویدہ سے پیغمبر نشتے چاہے گڑ چیلے نری سرو دا گڑ چیلے دا سیدی چی دا پیغمبر پا دے گڑو چیلو سرولو باندے دا امت دا سرولو دا امت دا چلولو چلز دا کئی لیکن اور حکمتو نمشتا لگیا دے گڑ چیلے سرے یا ولک راگ خشتا لکو نوجوان او پا خوش آوازے سوریلی آواز پا خوش آوازے لگیا دے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت اللہ صفتوں نے اور دیر خشتہ صفت کئی اغا ذات چی دا دی جہانونو دا بادشاہ و دا برا اغا زین چی فرشتے موتا نرسے گی دا غیر دا ارسیز بادشاہ بے دا دیر لوے خاون دے دا دیر عزت او دا غلبی خاون دے دا اللہ صفت ہے او پخکول ایوان حضرت ابراہیم علیہ السلام ورنے زیشو برخوردار زما دا اللہ خود دیر سی خلی صفتو کو یو ذل را تبیانوے خوان ورکی کنا یو نات سو کوئی نو دے بندہ و توی خواندو کی علاقہ دا نات را تبیانوے یو بل ناتو آئے سم خواندے ہو کر یا سو خکول تلاوتو کی یرا کلک دے زیاد کڑے وے مالک وڈیر خواند را کر اغا بیا پا خوش آوازے لگیا دے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والحیبت والکبریاء والجبروت ابراہیم علیہ السلام وتوی بچی یو ذلہ تبیو دیر خوان دے راک بابا جی بستے کر ویم دا تازا خو صبر آکی دا سیخون دا کنا چیز تا تا دا ویما صبر آکی دا تم سو کا کنا سر آکا کنا وی بچی سقواری ویزا دانی میں گڑ چیلے دے گونڈے شویزا ہما تا زمان دا اللہ نم پا دق اخکول ایواز بیاوان نی میں گڑ چیلے والا گونڈے ورکل دا اللہ دا نم نار سقرما اغوطا بیا پا خشتا آوازوی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والحیبت والکبریاء والجبروت ابراہیم علیہ السلام تبیاو اے برخوردار یوز اللہ تبیاو ہے سم خوان دے راکا وی بابا جی صبر آکے وی دا باقی گوڑے چیلے مستا تو دمر راکے بچے دا اللہ دنم نا ارس قربان دا خوز اگا چاہتا پتہ لگی چی چاہ سر دیوشی قدری کر تا لفظو سر در کئی دا سی غون او تا تاوی چی صبر آکے تو میں ارگا جیب کی سری غنڈے والا خدا سر در آکے تا تا دا سرو درو قیمت معلوم دے دا اگے قدر دا تا معلوم دے ذکر سوال کے یا یو جنے کے او دے خوخی
او اغیرت انکار کوي او ته بار بار جرګې ورلېږې او اخره کې ته هغې وایي چې زه ټیک ته مونږ یې دله درکو او مونږ له به یو 15 تولې یو 10 تولې به کالې راکړې او یو کور دا څه شی دی مړه ډېرې به درکړم خو ښه راته وکړه اوس د هغه جینۍ ستا په زړه کې یو قدر پروت دی نو هر څومره مهر هم ورکړې او هر کوم شي چې د پړه کې قدر وي هغې نه خلک پیسې نه چې هر څه قربانوي نو د ابراهیم علیه السلام په زړه کې د الله د نوم او د صفتونو قدر هلک ورته بیا ووایي چې بیا ووایي دلی نور هغه ورته ښه په خوشوازی بیا ووایي دلی نور هم خوند ورکړه بچې یو ځل به راته بیا وی هغه هلک ورته وی بابا جي وی اګړو چیلونه خدای مې ځان خلاص کا خدای راکړی نور بس راکې ابراهیم علیه السلام ورته بچې دا ګړې چیلی به سرولم غواړي که نه زه به د شپونکې شم درله بیا سروم خو ما ته یو ځل بیا وویل هغه هلک ورته وی ای ابراهیمه مبارک دې شه دا ګړې چیلی زما نه دي پکار زه انسان نیم زه د الله فرشته یم الله راولېږلم چې ته زما دا خلیل لږ وګوره د ده د اړه لږ چیک کا چې په دې اړه کې زما څومره قدر پروت دی زړه کې زما څومره مینه ده او څومره قدر پروت دی لږ یې وګوره الله راولېږلم نو بس پته ولګېده چې ستا په زړه کې د الله ډېره مینه ده او ډېر قدر نه ګېډې پکار دی نه چیلی ځه او مخه دې او چې مرګ وله راځي حضرت ابراهیم علیه السلام له دا هم پکې واوره او مړ کېږي نو ملک الموت وله راغی وی ستا ټیم پوره دی د مرګ ژوند د دنیا ختم حضور پاک فرمایي چې پیغمبر سره الله مشوره کوي د فرشتې په ذریعه بس دا د پیغمبر او د امتي فرق وی ستا ټیم پوره دی څنګه دی خوښه ده وی څه لږ غوندې دونه وخت پکې شته چې زما یو سوال الله ته ورسې وی هم فرشتې خو ډېرې په تیزۍ دي که نه وی ته الله ته ووایه چې ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله چې داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني هلکه دوست خو دوست د مرګه بچ کوي نو ته زما څنګه دوست دی چې زما سو باسې او ما وجنې داسې دوست به دې چې ته لیدي چې دوست وجنې فرشته لاړه ملک الموت الله لا او واپس راغی وی زما الله سو فرمایل وی ستا رب او فرمایل چې ابراهیم ته ووایه چې هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله داسې دوست به دې چې ته لیدي چې د دوست ملاقات یې نه خوښ ته زما څنګه دوست دی په مرګ سره خو پیغمبر د الله ملاقات کوي ته زما څنګه دوست دی چې زما ملاقات ته نه دی خو بس سوچ یې وکړه چې واقعي دا خو مرګ دی خو د مرګ نه پس خو زما د خپل رب سره ملاقات دی وی عجل عجل زما دا وجود زما دا نفس د الله نه قربان وباسه سا چې الله ته ورسوي په زړه کې د بارونو د الله نوم راولئ ذکر کوئ په تسبیح الله یادوئ لا اله الا الله فضول څه ګاډي کې ناست دی پېښور ته ځي 400 ته ځي نو بجای راځي چې فضول خبرې کوي نو لږ الله یاد کړه دا ټول ذکرونه د قرآن شریف تلاوت کوه الله چې کوم درته یاد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله دا ټول د خدای ذکرونه اللهم سلم د خدای ذکر دی په پیغمبر مبارک درود وی خو مخکې ورسره سره الله نوم دی د الله نوم اللهم صل یا الله په حضور پاک درود شریف نازل کا دا ټول د الله ذکرونه دي چې کوم شي کې د الله نوم راځي دا د خدای ذکر دی د خدای ذکر کوئ نو ستا چې د خدای ذکر دی وکړو د الله خصوصي توجه به جمع دی
یو حدیث کې راځي وی په دریاب کې دا کبان دم د الله ذکر کوي او چې کله د کب د خدای ذکر پرېښود نو دی د ښکاري په ښکار کې په جال کې ښکار شي یا بل کب پې راشي هغې وخوري دغه سزا د هغوی د خو جنت او دوزخ نشته دغه سزا شو او په دې فضا کې چې دا څومره مارغان دي دا ټول د الله نوم اخلي د خدای ذکر کوي او چې کله د خدای ذکر پرېښود نو دی به یا د ښکاري په جال کې نښلي او یا به پې بل حیوان راځي حمله به پې کوي ابې خوري او یا به مړ کېږي خدای به جمدې نه پاتې کېږي حتی حضور پاک فرمایي وی دا انسان جامع چې دا خیرن نه دی او پاکې دي وی دا هم د الله ذکر کوي او چې کله دا خیرنې شوې د خدای نوم یې پرېښود ذکر ختم وی روانې اوبه هم د خدای ذکر کوي او چې دا کله ودرېدې د خدای ذکر بند شو دا بسخا شي ختم بشي ان من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وی هر چیز د الله تسبیح وی تاسو د هغې په تسبیح پوهېږئ حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په ترمذي جلد ثانی کې وی الله فرشتې مقرر کړي دي هغه فرشتې مستقل د الله د ذکر دپاره مستقل فرشتې الله مقرر کړي او فرشتې ګرځي او د ذکر مجلس ګوري دا فرشتې ګرځي مجلس ته ذکر ګوري نو یو ځای کې ذاکرین ناست الله یاد نو فرشتې راشي انورو ته وی ال راشه دلته خلق ناست نو دومره فرشتې ته غیر چاپیره توشي چې اسمان ته ورسي دا ګوره حضور پاک فرمای ابو هریره رضی الله عنه نقل کوي نو چې کله دا مجلس ختم شي دا فرشتې الله لاړې شي نو حدیث کې راځي چې الله ته ښه پته ده دا نه چې الله ته پته نه ده خو د خپل نوم قدر او عظمت ښایي فرشتو نه تپوس کوي زما بندګانو سوې ویسبحونک ویکبرونک ويحمدونك الله ستا تسبیح ہے الله ستا حمد ہے الله ستا تکبیر ہے تالویه بیانولا وی فرشتو زی لیدلې ما چې زما لوی بیانې وی نه الله تی نه لیدلې نو وی که زی لیدلې بیا به څه حالو وی الله که تی لیدلې وی د دې نه زیات به ستا دا بړی کوله ستا لوی او ستا ذکر به کو ویخا ویستا سی غختل وی اللہ جنت غختا آخرہ کے ٹولو پا شریکستانا جنت غختا وی جنتی لی دلی دے وی نا اللہ جنتی ندی لی دلی صفتو نوری دلی دے وی که جنتی لی دلی وی بیا بسحالو اوہو اللہ که جنتی لی دلی وی نو بیا بے دیر زاری کولا دیر پا زارے باندے بیا جنت غختا دکه چې یو شی وي نو نړو ته ډېر کېږي وی د څه نه پنۍ غوښته وی الله د اور نه پنۍ غوښته وی اور یې لیدلی دی هل رأوها وی نه الله لیدلی خو یې نه دی وی که لیدلی وی بیا وی خدای که لیدلی وی نو ډېره تېښته به یې ته کوله ډېره غټه پنۍ به یې ته غوښته او ډېرې زارې سره به یې پنۍ غوښته رب العالمین فرمایي چې اے فرشتو گواهان شه دوی چې کم جنت غواړي اقا جنت میں ولا ورکو چې د کم اور نه امن غواړي د هغې اور نه مې ولا امن ورکړ الله فرشتې ورته وی الله فیهم فلان فلان کې خو په لاره باندې روان اخو دې ذکر لنو راغلی چا سره کار و اسې ګوټ کې کېناست ذکر لنه دی راغلی چې ذکر وکړي په لاره مثلا تېرېده څه خپل غرض یې چا سره نو کېناست چې ورېږه دی فارغ شي نو بیا به ورسره خبرې اترې وکړم فلانکې خو هم پکې ناستو الله فرمایي هم القوم لا یشقى بهم جلیسهم دا هغه قوم دی چې دوی سره اسم څوک کښېني
هغه نه سپیره کوم هغه مې ورسره وبخ زمارونو د الله نوم او د الله پاک ذکر دی کې ډېر لوی برکات دی ډېر لږ نه ډېر برکات دی خو موږ نه پوهېږو یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی ډېر لوی عالم خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه د تصوف په دې سلسلو کې نوم راځي ډېر لوی سړی خواجه ابوالحسن خرقاني دا هغه زمانه و چې ابو علي ابن سینا غوندې حکیم ابو علي ابن سینا لوی حکیم دی لوی فلسفي دی ډېر هوښیار سړی دی او ډېر قابل سړی د هغه زمانه ده د بادشاه مجلس دی د بادشاه په مجلس کې ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه د الله د نوم ذکر کوي او د هغې فضیلتونه ذکر کوي چې الله نوم اخیستل لا اله الا الله کې دا برکت لکه ده چې تاسو ته لګیا د ټولو کائنات روح دی او کائنات پې جمدي دی او انسان پې جمدی دی او انسان له خدای برکت ورکوي انسان نه الله خوشحالیږي زړه طاقتمن کېږي وجود طاقتمن کېږي د الله سکون راځي د زړه اطمینان دا لګیا دی ابو علي ابن سینا خو منطقي و حکیم هغه ورته وایي حضرت دومره یو پوټې ټکي او په دې کې دومره لوی زور په دې یو پوټې ټکي کې دومره لوی زور دی چې ټوله اسمانونو ځمکې راټینګې کړي دي او ټول کائنات یې راټینګ کړي دي او چې دا لرې شي نو ټول کائنات به قیامت راشي او دړې دوړې به شي په دې یو پوټې ټکي کې دومره لوی زور ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته مخ ور واړو وی اے خر تو چې دانی خره ته په څه پوهېږې خره ته په څه پوهېږې چې ابو علي او بیا لګیا د خپله خبره یې شروع کړه بس هغه ته دغه یو جواب ورکړه چې خره ته په څه پوهېږې اے خر تو چې دانی ته په څه پوهېږې او بیا خپله خبره یې شروع کړه چې مخکې کول ابو علي ابن سینا نه خولې روانه شو د رنګونه بدل شو او دا که ګیرګډ چې رنګونه بدلای دا سه رنګ بدل شو مخ بدل شکل بل شان او رنګ خولې ته روانې شو لکه دومره لوی سړی چې په مجلس کې ورته خر وی دا ډېره لویه خبره هم یو سړي ته څوک وایي هم ښه خبره نه ده خو چې دومره لوی سړی وي چې د بادشاه حکیم دی او ته ورته وایې خر دی مو ورته وویله ته په څه پوهېږې دا خو ډېره لویه خبره چې هغه خپلې خبرې کولې په دې منځ کې مخ راواړو او حکیم صاحب څه چل در باندې شو تا خو رنګ بدلېږي را بدلېږي ستا خو سترګې بدلې دي ستا خو تندې بدل دی ستا خو نو خو خولې روانې څه چلو شو وایي خر دی راته وویل یو ټکې خر او ته ماته وایې چې لا څه چل در باندې شو دومره دې په دا ټول مجلس کې چې خر ورته وایي ابو علي ابن سینا غوندې سړي ته خو ډېر لوی شرم دی بېعزتي را بادشاه او دا وزیران او دا ټول خان دي چې ورېږه چې سمې برابر کړې وی خر دی راته وی او ته ماته وی چې څه چل در باندې وشو وی حکیم صاحب یو خر ټکي پتا کې دونه انقلاب راول یو خر چې رنګ دې زیړ شو سترګې دې وپړسېدې رګونه دې وپړسېدل خولې دنه روانې شوې نو یو خر دونه انقلاب راولي نو د الله نوم به انقلاب نه راولي بس اپویش جو واقعي دا الله نوم کې چې کم برکات دي دا په بل څیز کې دا برکات نشته نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمائی الا بذکر الله تطمئن القلوب او قرآن شریف کې الله د ذاکرینو صفت کی الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم دا هغه خلکو صفت کوي چې هر وخت الله یادوي په ولاړ هم یادوي په ناست هم یادوي په ډډې والې د بیا هم الله یادوي ویتفکرون فی خلق السماوات والارض او د اسمانونو ته ګورو د ځمکې ته ګورو په دې کې سوچونه کوي سوی ربنا
ما خلقت هذا باطلا، یا خدایا دا خطا باطل ندی پا پیدا کر، دیکھے غستا دیر حکمتونه. سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تر ہر قسم عیب نہ پاکی، یا اللہ مون دا جہنم دا اور نو سال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے بکل دا خوب نرا پاسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دا لس آیاتو نبیو، ازمک اسبانونو تبیو کتر او ستورو تبیو کتر، دا ما چیوی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، دا لس بیوی پر اللہ خوشحالی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دا بادشاہ قاضی قضات و دا ہارون الرشید چیف جسٹس یہ ورطوئی دا طولو قاضیانو مشر قاضی نو چکل قضالت تو نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لراغ مشر استاد امام صاحب دل ویس سڑے وتوی حضرت یہ وصیت راتاو کا ذکر جزا قاضی جوڑ شم، قاضی القضات مشر قاضی چیف جسٹس، نو ماتا سنسیتو کا. نو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا حضور پاک یو حدیث ورطا پا وصیت کے بیان کا. وی ابو یوسف او دلتا کسے نصیت پکارو، دلتا کدا نصیت پکارو چے گور رشوت بنال قاضیان رشوت دا نصیحت پکارو چه طرفداری بنا کے سپارش باندے با پیسہ لینے کے، لیکن بعض قاضیان پا سپارشونو پیسہ لے. دا نصیحت پکارو چه گوری فیصلہ کے تاخیر مکوا، زر کوا، تاریخون دا ظلم زر کوا. دا بے ویل، دا بے وطویلی چیرا فیصلہ دا انصاف کوا. دا بے ویلیو چه فیصلہ کیا قرآن و سنت گوری گورا چه غلط نشی. دا بے وطویلیو چه دا یو کس خبر ووری حضور پاک فرمائی نو الا فیصلہ کوا چه دا بلم گوری ووری دا یو بر تیر بس دا ٹکی وطاو نمی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا پتا وچه دی بدا کارو نکے، دا خدا ما شاگرد دے لوی عالم دے، دی با دا انصاف فیصلہ کئی، دی با زر فیصلہ کئی، دی با دا پیسو دا رشوت پا وجہ فیصلے نکی، دا اللہ دا پارا بکی او خا عالم دے خکولی بکی. دعوتا نوی دا رسول اللہ مبارکی او حدیثی وطا ہوئی. وی ابو یوسف وصیت تا یو قوم پا دے عملو کویسو وی لا یزال لسانو کا رتبا من ذکر اللہ، وی دا جب ہمیشہ دا خدے پا ذکر لمدو ساتا، دا سے ذکر دا خدے ذکر کاؤ. بس دو کساتا ولار دی یو مدی دی مدالے دی داغی وقتیم دا خدے ذکر کاؤ، چے ناستیم دا خدے ذکر کاؤ، چے ولاریم دا خدے ذکر کاؤ، او چه نوکره لازم دا خدای ذکر کوا. مطلب سری که دا خدای ذکر دیو که دا ذر دا خدای پلاس کری نو اللہ بدر سر مدد کری. نو زمارونو سمر مرگری چیه پا دی جماعت کیه که نور سوک زنان اوری او که یا رستو بل سوک اوری طول زمادا یو درخواسته چه فضول وقت متیره قسم پا خدای که دا وقت بیاراشی اللہ یادوه. زان سر تسبیح پیدا کے پشل 25 روپے 1.5 روپے تسبیح کی اور موبیل سولا پیسے ورکوے. دا تسبیح پیدا کے تسبیح کے دا کمال دے چھ دے تسبیح سارا اسے بدن خدای ایری و چھ تسبیح سارا دے لاس او جنگے دنو اللہ بدر یاد شی. نو چھ پا زمیدارے کے او گوڑ او چارین کے نو کنور سنشی ویلن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دام نشی ویلے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. پا گاڑی کے ناستے داوائے، کور ناستے داوائے، دا فضول گپ شپ نا سفیدہ دا منسونا گپ شپیو لگولے سفیدہ راتا ملاو شوا. موبیلیم اوکتے او پا موبیلو کے لگیا دو سفیدہ راتا مدی موبیل مردار راکلا. دا دنیا دل سفیدہ درکلا و دا خیرت دل سفیدہ درکلا.
نو دا د الله ذکر دا به که خیر انشاءالله د نن نه پس به ټول کوئ ښه خو خدا ده چې سړی په اودس کې وي الله یاد کړي خو دا شرط ولا نشته بیا اودس هم د خدای ذکر کولی شي حضور پاک چې به د خوبه پاسېد دا ایتونه به یې وي د خدای ذکر او دس ماتي نه چې روځي دغه وخت کې خو سړی اودس ماتي او د هغې نه پس هم د خدای ذکر دی غفرانک الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ګوره په پښتو کې ویلی شي هغې الله له صفت دی چې زما نه لوی غم د اودس ماتي په شکل کې لرې کړه او زه یې جوړ کړم دا دی ګوره ته بیا اودس یو سلخانې نه راووتې او بیا به هم دا نو هر وخت د خدای ذکر به کوې که خیري انشاءالله العظیم